سن کسان داسې چې هغه د بیت انکار هم کوي چېرې دا بیت وغیره نشته. حالانکه مخکې دا بیان شوی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چې صحابه و بیت کو نو درې قسمه بیت و، درې قسمه بیت و. یو سو بیت علی الاسلام چې حالت اسلام کې نو کم صحابه کم خلق نو هغه به اولنې بیت پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه په اسلام باندې کو چې موږ اسلام راوړو، خپل شرکی عقاید کفری عقاید دا هر څه موږ پریدو، معبودان او باطل موږ ابطال کو، هغه موږ پرېخلل او یو د الله تعالی د وحدانیت او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رسالت موږ اقرار کو. نو دې ته بیت اسلام وای. دویم کم بیت هغه ته بیت جهاد وای چې کله مسلمانان سره ایمان مسلمانانو راوړو او بیا دی الله تعالی طرف نه جهاد چې کوم دی هغه فرض شو دی هغه اعلان وشو، نو هغه نرستو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره صحابه کرامو په جهاد باندې مابیت کو چې کم محاذ کې کم میدان ته تاسو ځای څه قسم ضرورت اسلام له پریوزي اعلی کلمت الله له دی الله تعالی د دین سربلندۍ لپاره د اسلام سربلندۍ لپاره کته د توري ضرورت پرې وته، د قتال ضرورت پرې وته، خپل د جان مال اولاد قربانی د دې ضرورت پرې وته، نو دې ته موږ تیار یو. نو دا سو دویم نمبر چې دا بیت جهاد او بیا دریم نمبر عام دا بیت چې کوم چې د خانقاګانو کې الله والونه اولیاء نه ثابت چې هغه په دې باندې عمل کوي، اوس کو څوک دي ته بدعت وي یا چې دا طریقه غلطه ده یا دا ثابت نه ده، نو دغه غریب علم نشته، هغه ته معلومات نشته. په کار دا چې اوسې سړی ته علم نه دی هغه معلومات ته کی ته پوښتیو کی چې آیا دا کار ز کوم یا دا کار را روان دی، پښت در پښت را روان دی، مخکې نه را روان دی، آیا د دې حقیقت شته او که نشته. نو یقینا چې دې تاسو کې نو دته وضاحت کیږي. یو سړی په خپل علم وسره نشته او د بلوم ناوري، نو دیکھو جاهل ترین سړی دی، جاهل انسان دی دنیا چې حق کار دی هغه د نفي کوي، په خپل مفیده نه اوچته او نور ما دی هغه فیدې نه محرومه کوي، د نور الله رومه دی باندې، نو یقینا دی ظالم دی او دنه به الله تعالی تاسو بیا کوي.